اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر معین. قابل قدر سامعین و ناظرین، امام موسی کاظم علیہ السلام د موت او سوا مولا دی. د هغه شهادت مناسبات سره چې بود ورځ د مولا امام کاظم علیہ السلام د شهادت ورځ دی او تاریخ 10 ورځ یعنی 10 مارچ بود ورځ د امام موسی کاظم و مولا شهادت ورځ دی. ټولو ته دا ورځ به انہوں ته تعزیت و تسلیت عرض کوم. څو نکتې و مولا حواله سره امام موسی کاظم علیه السلام حواله سره ذکر کوم چې موت او سوا امام دی. کاظم نه ہوتے ای کاظم دا څه غوسه پیژانې والا مولا به څه دی که غوسه روغه هغه به هضم کوله، غوسه به کنټرول کوله، متین و اور زیات وزنی و مولا غصے نے د مولا ډیر کنټرول وو. مولا امام موسی کاظم علیہ السلام یو خصوصیات داو چې مولا مدینه کې غرباو باندې فقراو باندې ډیر پام کول و مولا و داسې پام به پکولو چې خود فقراو ته غریبانو ته بعد پاته نه لګیدا چې ماښام مړی د مو ته چوک راوړي. مثلا ځنه واخیسته دي نیکه کوي، مدد کوي، دی هغه تصویرونه شیر کوي، فیسبوک ته نه ډکوي، پنځو کې خبر پرشنوي. اما و مولا د شان سره فقراو سره مدد کولو څه حتی هغوی ته پاته نه لګي چې د ماښام مړی د مو ته راوړي چوک. کله پاته ولګېدله چې کله ظالم بادشاه هارون الرشید علیه اللعنه هغه څه کله مدینې نه دا مولا جلوتان کړو چې کومې ورځې مولا مدینې نه بغداد طرف ته جلوتان شو، د مغې ورځې کوم ماښام و فقراو ته پاته ولګېدله چې ماښام مړی مو ته چا راوړله. ویلي هغې ورځې چې کوم ورځې مولا امام کاظم علیه السلام مدینې نه ووتلو ماښام دغو غریبانو ته چې مړی رانوړه. سو بل پاته ورځې د مړی څنګه نشته دی، هره ورځې به موږ ته مړی راتلله، ایمو مدد به کېدلو، د شوق و. په سبا ورځې پاته ولګېد چې وا مولا ارست شولو، قید حالت کې بوتللو بغداد ته. نو هغو فقراو ته پاته ولګېده چې ماښام مړی چې راوړله هغه مولا امام موسی کاظم علیه السلام. دا شی هیومن رایټس وي، دا شی د غرباو مدد وي چې مو مولا کولو. نه شهرت، نه دکاوه، نه فقراو عزت خرپوله، هغوی ته پاته نه ولګېده، الله پاته ولګېدله چې کله مولا جلوتان شولو. دا یوه ښکلې نکته ده. بله نکته د امام کاظم علیه السلام دا چې زندان کې پاتې شولو او دوستانو مظلوم مولا دی. زه خو زیر ځای کې سجاد مولا نه مظلوم سجاد مولا بیا یې زندان نه خلاص شولو، زنځیرونه یې ونه خلاص کړ. اما شیعه و انتظار و چې کله به امام مولا جیل نه خلاصېږي. 9 یا 14 سال تیر شوله مولا خلاص نشو، خو چې کله جیل هغه دروازې خلاصې شولې مولا جنازه جیل نه راووتل. هغه یې کوم سلوک سره چې دغو ظالمانو د بغداد په له باندې دا جنازه کېښلله. مظلوم مولا دی. ای چې کله دا مولا امام کاظم علیه السلام دوی جیل ته واچولو، ډېر خطرناک مخوفترین زندان سروناو کې نشته دی. څومره بهترینه شمع انسانیت و ظلم و سره وشي جیل کې. مولا سبیل الموز به وکړلو او څه تعقیبات نماز به وکړله. هغه نه وروسته به مولا امام کاظم علیه السلام ټنډه سجدې کې کېښلله. روي دی چې امام به دغه ټنډه ناست کوله چې څو پورې ورځې اذان نه وشي. مسلسل به مولا امام کاظم علیه السلام سجدې حالت کې و، مسلسل. و څه به ویله دغه سترګې څه دی اوښکو نه لمدې، ګیرې لمده، سینه لمده، جوړېدو به هغې سجدې کې. و څه به ویله پروردګاره مرګ مو ته آسان وګرځوي، ورځې قیامت مو ته عفو بخشش وکړي. و روي دی چې ما سترګې غړولې وم مولا څنګه چې ورځې اذان سره ټنډه اسکه کې وضو به نه کولو، ما هغه سبیل وضو سه به ورځې المونځ. یعنی څه مطلب؟ مولا چې ته سجدې کې خوب نه دی کړی،
او کله د زندان د څه مولا سی څوره کسان دي دغې دنیا پرست کسان ایوانی ما خبره وچاته کی څه کله جیل خبره راشي بیا ورباندې لرزه برندام بیا ډار بیا زنجیرونه کړونه زندانونه ډریږي قربان وي داسې مولا باندې مو مور و پلار جان و مال قربان وي څه هغه کله جیل ته نوځي و مولا پروردگار شکر ادا کوي څه الله تیرا لاک لاک شکر څه تا ماته زندان نصیب کړلو څه دغه زندان کې زه تا سره محو سخن وګرځېږم تا سره زه خبرې وکړم تا سره سجدې کې زه ذکر وکړم داسې امام دی ته مو جیلوں سے نہ ڈرنے والی ذات خو بیا هم ظالم دغه کوشش وکړلو چې مولا بو اسمت باندې داغ ولګوي ایوا رقاصه راوستوله چې مولا اسمت خراب کی لیکن رقاصه اثر رقص وکړو هر څه وکړ خو د مولا سجده کې فار خود نه راغللو چې یو واغ داسې راغللو چې هغه رقاصه مجبوره شوه مولا نه څټ ته ودرېدله سارې سجدې کې کېښللو و د مصر یوسف ته گویا پیغام ورکو ای د مصر یوسف ای معصوم نبی ایتا کمال دغه دی چې ځان د زلیخا نه وساتلو لیکن فخر یوسف حضرت امام کاظم علیہ السلام نه صرف ځان بلکې هغه رقاصه ګناهانو نه وساتله دربار ته راغلله بدشاه د ورته کا هارون رشید څه وشول هغه دا غوښتل چې مولا بدنام کی نعوذ بالله اسمت باندې داغ ولګوي هغې رقاصې د مولا سجدې ذکر وکړلو او د مولا کشف والا ذکر یې وکړو چې مولا یې ما سترګو نه پردې څنګه لرې کړلې او څنګه حورو طواف کولو مولا نه هغه لفټ نه ورکولو ورته د کوم ما زندان ته دی پرستولی چې ته موته مولا فضائل ذکر کې ہاؤ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے د ډېر کوشش وکړو خو لیکن دا شمع انسانیت شمع اسلام دا چوک نشي خاموش کوای یک یو حدیث دغه مولا والا ذکر کوم نور ډېر احادیثونه دي ګرانبها حدیثونه خدا حدیث باندې بسواله کوم چې امام علیہ السلام یہی چې حقیقی علم نن هر سړی لګیا دی ډپارټمنټ دی سپیشلائزیشن دی ډیګری دی اما وام ولود تخیی چې حقیقی علم کوم یو دی وجدت علم الناس فی 4 حقیقی علمونه که انسان په فائدې باندې رسېږي څلورو سټیپ باندې تقسیم دی اولها ان تعرف ربک ایتو بهترین علم دا دی چې خپل رب د وپېژنده هغه پیژنګولي وکړه هغه اقرار وکړه ان تعرف ما صنع بک و دا وپېژنده چې خدای تو سره څه وکړله تو سه څه کړي دي خداوند عالم دا څوره بهترین تصویر د تا جوړ شوی دی څوره بهترین نظام کې ایتو تخلیق شوی دی آسمان و زمین منځ کې تو خپل ځای در کو مسخرات د تا ته مخ تخپو کې چولی دي کائنات خپل خدای لګو پیژنده تو سه څوره بهترین سلوک وکړلو ان تعرف ما اراد من پکار دی تو حقیقی علم داده چې ته دا شی وپېژنې چې خدای ته نه غوړي شي هغه وپېژنده خدای ته نه چې غوړي هغه وپېژنده ان تعرف ما یخرجک من دینک او دا یا وپېژنده چې کوم شی دی چې هغه باعث جوړېږي چې هغه وجې نه ته دین نه وځې بېدینه شي ورسره د شي نه ته پکار دی وپېژندې هغه شی نه چې دین نه ته وبسې هغه وپېژنده بدعات ذریعه سره شرک ذریعه سره انحرافات ذریعه سره الحاد ذریعه سره هغه شیونه د وپېژنده چې سبا داسې نه وي چې ځنه علومو کې ورنوځې یو څو سنټنسز واجې نه بیا ته د الحاد د کفر د ګناهانو و الله نه انکار شکار شي پروردگار نه دعا داده چې دا امام موسی کاظم چې باب المراد ده باب الحوائج ده اهل سنت هم ایموړونه او ته معتقد دي بقاعده بغداد د مولا زیارت ته رسي خدای نه دعا کوو مسافرانو ته دعا کوو بیمارانو ته کوو چې خدای د باب المراد نه هر څه د خپل براخي نصیب کی دنیا کې زیارت اخرت کې متشفات نصیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.